الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد. د صفونو برابرولو کې بل پیدا ده چې د صفونو د برابرولو د وجه نه شیطان چې کم دی دا د انسانانو مخې ته نه راځي او په زړونو کې وسوسې په منځ کې نه ورچي. حدیث کې راغلی دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه قال فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب، تاسو صفونه برابروي او اوږې د یو بل سره برابروي، وسد الخلل او د صفونو منځ کې خالی ځایونه دا بندوي، ولینو بأیدی اخوانکم، یو بل تخپل لاسونه خپل ورونو ته لاسونه نرموي په منځ کې، ولا تذرو فروجات للشیاطین، د شیطانانو دپاره چودونه په سب کې دا مه پرېږدئ. مطلب د حدیث دا چې انسان په سب کې برابر ودرېږي، د یو بل سره جوخ ودرېږي، اوږې د خپه د یو بل سره میلاو کړي او شیطانانو دپاره چې کوم دی نو په دې کې ځای پرې نه لري چې مخې ته شیطان را نه شي خلکو ته وسوسې ور واچوي. بل پیدا د سب د برابرولو هغه دا ده چې کوم سره سب برابروي الله سبحانه و تعالی به د خپل ځان سره او د خپل رحمت سره پیوسته کی. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من وصل صفا وصله الله، کوم سره چې سب برابري او پیوسته کوي دغه به الله تعالی د خپل ځان سره پیوسته کی د خپل رحمت سره. ومن قطع صفا قطعه الله، او کوم سره چې سب قطع کوي پرې کوي دغه انسان به الله سبحانه و تعالی قطع کی د خپل رحمت نه.